لیکن تبه د خپل صوبې امیر یا د مرکزی امیر نه یو ویډیو پیغام یا یو تقریر راوړي چې دا وحید الله وحدان صاحب دا زموږ د جماعت نماینده دي، په مناظره کې فتح د زموږ فتحه، په مناظره کې شکست دا زموږ شکست، آینده د پاره موږ د وحید الله وحدان صاحب نه براءت نه کوو. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. اما بعد، نن مازدیګر د پنځپیریانو د یو عالم واحد الله وحدان صاحب یو کلیپ مې واورېد. کلیپ کې مقصدی خبرې کمې دي، بے مقصده خبرې زیاتې دي. په کلیپ کې د اخلاقو خبرې کمې دي او د بد اخلاقۍ خبرې زیاتې دي. په کلیپ کې علمي خبرې کمې دي او د جهل خبرې زیاتې دي. کوم مسلمانان ورونو چې هغه کلیپ د دې واحد الله وحدان اورېدلی وي، هغوی به زما د دې خبرو تصدیق وکړي چې یقینا په کلیپ کې علم نشته او جهل شته. چونکه استاد محترم ترجمان علماء دیوبند حضرت مفتی محمد ندیم محمودی صاحب دامت برکاتهم هغوی یو کلیپ کړی و، په هغې کې د خپل د مناظرې د ټیم وضاحت کړی او د واحد الله وحدان صاحب متعلق یې څه حقایق ښکاره کړي. واحد الله وحدان صاحب مفتی صاحب محترم ته د مناظرې په باره کې چیلنج ورکړی چې ته موږ سره کښېنه. مفتی صاحب محترم په هغې کې وویل چې ته د مشهور کېدو دپاره بله طریقه اختیار کړه، د شهرت دا طریقه پرېږده، ځکه ستا حال د مناظرې دوه مناظرې مجالس تا د استاد محترم سره شوي دي. اولنۍ مناظره چې د هم وشوه نو ملګرو دې تردید کو، باقاعده ستانه اعلان د براءت کو، او دویمه مناظره چې وشوه په همهغه ورځ باندې ستاسو مشرانو جماعت والا ستانه مکمل اعلان د براءت کو. بیا د هغې نه بعد مفتی صاحب محترم مجبوره شو دې خبرې ته چې دې سړي سره زه مناظره ځکه نه کوم چې دا جماعتي مناظره نه شمار کېږي، او دا خبره د واحد الله وحدان صاحب ته معلومه وي چې مناظره خلق اشخاص سره نه کوي، جماعتونو سره کوي. ته وایې زه د جماعت اشاعت توحید و سنت د طرف نه نماینده په حیث مناظره کوم، حالانکه جماعت واپس تان اعلان براءت کی نو ستا سره مناظره کول دا د وقت زیاده. مفتی صاحب محترم تا سره کوم خبره کړې دا خبره د اصول موافق تا سنجیده خلق او خيار خلق په خبره چې پیږي دا خبره تسلیموي. بیا واحد الله وحدان سے په کلیپ کې ډېر زیات د غصې اظهار سره د ګستاخی او د سپک الفاظو سره مفتی صاحب محترم ته وایي چې پتا ځان څنګه مشهورم. واحد الله وحدان صاحب لګونته ماضی زمانہ یاد کړ، قطع نظر د دینا چې تاسو سره مفتی صاحب محترم دا خبره وکړه او نه کړ. اولنی کلیپونه چې زما او استاد چې لیدل په وخت کې صرف مولانا واحد الله وحدان وي. بیا لږ لږ کلیپونه چې اوچلېدل نورو شعر اشاعت ته ورسېدي، او بیا چې د مناظرې مجلس وکړو نو د هغې نه بعد ته مناظر اسلام مناظر اشاعت شوي. نو دا خبره د حقیقت ته چې ته صرف مولانا واحد الله وي، او د کلیپونو نه بعد تشوی مناظر اسلام. شهرت ته حاصل کې کنا معنی کته نه معنی ستا دا کم موجوده پیج چې جوړ دی دا ال جوړ شوی دی چې تا کړه د مناظرې مجلس وکړو مناظر اسلام شو. زه خو دې پیژنم موږ د جهان کمزور یو. بیا تا ته ووایي چې مفتی ندیم صاحب دا خو څه ملا نه دی او نه د بیان چل ورځي او نه هېڅ چل نه ورځي، او ما ابرئ نفسي ان النفس الاماره بالسوء. موږ د جهان کمزوري خلک یو، موږ ګناهګاران یو، او ته خو ډېر لوی علامه یې
شعر جامی درس کې او دا غټ غټ کتابونه درس کې. حدیث بخاری شریف کې دا وسد الامر الى غیر اهلی فانتظر الساعه. نو هغه یقینا تابع کې دي چې دین وړاندې بخاری شریف درس کې یا بکال لغم شروع کی. ناغه استاد خپل ترتیب دی دا ته درس کو ته غټ عالمي من د دې اهلیت نه من کمزوري ګناګاری مونږ ته خلاصه درس کو، چې ته علم النحو درس کو، چې ته قران مجید قاعده او ناظره درس کو. دا درس کو سه به من کمزوري یو. دا مونږ نه و چې مونږ علامه‌ګان یو او مونږ لوی علما یو او ستا په شان غټه دعوی مونږ نه کوسه. مونږ وایو مونږ کمزوري. خدام در تګورې وین واحد الله وحدان سے من کمزوری نوجوانان احناف الحمدللہ تمام اہل باطل تسلیم کړیو چې دا د علماء دیوبند د مذهب حنفی مدافعین او محافظین جماعت دی. ته اعلان دا خپل علمیت کې او موږ عجز د خپل علمیت کو او ته بیا وې چې تاسو سره فلان کې براءت کړی دی فلان کې براءت کړی دی سه بدار ته معلومه نور پګوت نه پټیږي. کوم مناظره چې تاسو سره یا د کوم اهل باطل سره شوی دا الحمدلله هغه باطل په خپل گریوان کې ځان ملامت کړی دی کته یې معنی او کني معنی هغه جدا خبر لا مسلم پډوره چې پډېره چې کله کې ناستره ته واسم سره معنی او بیا د ثوابه مناظره شو نو هغه باره کې وبزوس زکه سنویم چې حقیقت ته التحریر هم سره اوس موجود دی الحمدلله. او استاد د جماعت مفتی مجتبی صاحب د جماعت نه اخراج پس شو خطب خپل فی او استاد د جماعت هغه د مناظرین ټیم کم تر تلاو مناظره چې ګټل په کار د پس کې نه موجود ته سکے هغه واحد الرحمن سے د ثوابه هغه مفتی مجتبی عامر سے هغه ول مناظره وسکتی ایغه ماشاءالله ایغه میدان د مناظرې په 1 اگست 2015 کې ګټل نو اوس ولې غي شاته شو معلومیږي دا چې دانه خراب وي جرنده کې چې کوم غنم وړکو نه دانه دي خراب شي وي. بهر حال بیا واحد الله وحدان سے وایي چې تاسو جمعیت وال او تاسو نوجوان حناف څوک نه پیژنو جمعیت وال هغه څو جمعیت وال دغه سي سیبدا سے کار زمنګ تعلق الحمدلله د عقیدی خدمت سره دی او جمعیت علماء اسلام الحمدلله د ملک د سرحدات او بل د ملک د نظام بارے خدمت کی. من تا ته چرته نه دی ویلي چې من جمعیت علماء اسلام تاسو سره مناظره کو. من هر باطل توایو چې من نوجوانان احناف علماء دیوبند جماعت د اهل سنت والجماعه مذهب حنفی سره تعلق لرونکي جماعت یو تمانی او کنه مانی تسلیموي او کنه تسلیموي استغفر کار دی. بہرحال اس ترتیب دار بیا واحد الله وحدان سے بھی جتا سبحان ځان نه مشهور کوم بالکل ته چې دیوی خپل ځان ملامت کوم چې تاسو باندې ځان مشهور کوم کته ځان ملامت کیو کنه ملامت کی خلق دی ملامت کی اهل نه مناظره ولیکي جماعت اشاعت توحید و سنت ویلوی خلق ته تا چا ویل چې نه اهل کې نه او مناظره کی دا غتا خپل ځان ملامت کو خلق به پورا ملامت کوي او بیا ته وی چې مثال مفتی ندیم سے ادا سے علم نه لري او نوجوانان احناف داسې بالکل وایا دا خو باطل نشو چې د حق خلاف خبرونه کې دا خو ته باطل کېږي الله چې موږ پس خبرو کې واحد الله وحدان سے ته وی چې زه خپل مشر علامہ خضر حیات سے تسلیم کړیم د پاکستان مناظر علامہ خضر حیات سے دی پنجابی او تا کړی د مناظره په پښتو کې آستا په مناظره څنګه پیښو چې سیمه مناظره تا ګټلې دا او تعالی بیا اسوات ته درغه تعالی مبارکباد درکو معلومه ده چې بس ځای کې دي چې کوم درځل درغړي لکه یو ځای کې مړي شو خلک تعزیت دوی تعزیت ته درکړي ته پیښوي بل واحد الله وحدان سے وی چې زه خپل جماعت باقاعده تسلیم کړی نو موږ په دوه پیری ته چې جماعت تسلیم نکړ خپل جماعت ته
د کچري په ډسبن کې غورځي او هغه ته پته ولري چې سړی د کار نه دی. اوس برای مهرباني ته زه مناظره کوم. مفتی سے محترم ویل دي چې دا جامعه بنوریټون فتوا چې پنځپيري جماعت پسې مونږ نه کیږي دقه باندې مفتی سے محترم کلیپ کړی دي. کته مناظره کوي ته بلوړي د خپل جماعت اشاعت التوحید و سنت د مشرانو نه یو تحریر یا یو ویډیو پیغام صوبای امیر دی استاد جماعت اشاعت توحید و سنت مرکزی امیر دی د دې نه بلوړي ځکه کته کسان ته نه مني او هغه ته نه مني کې دې چې تقابل پدې کې هغه استاد سره حسد کې یا کې دې چې ناقابل او تو سره حسد کې هغه حقیقت الله ته معلوم دی. لیکن تب د خپل صوبای امیر یا د مرکزی امیر نه یو ویډیو پیغام یا یو تحریر راوړي چې دا واحد الله وحدان صاحب دا زموږ د جماعت نماینده دي په مناظره کې فتح د زموږ فتحه په مناظره کې شکست دا زموږ شکست آینده د پاره موږ د واحد الله وحدان صاحب نه براءت نه کوو. د مناظرې موضوع هم ته هم ذکر کړه او د مناظرې د پاره مختصر شرط ته ذکر. نو برای مهرباني د کنزل او سپک سپور نه اسم نه جوړيږي چې تا خسته پګړې په سر کړی وي او ته دا څومره کنزل کې دا یقینا کار د علماء نه تا پګړې په سر کړی دا او ته په ویډیو پیغام کې غني وړي وي دا حقیقت دا چې استاد د جماعت تربیت هم دغه د ګډ وډو دي باقي اصلاح نشته ټول پکې دا ګډ وډې دي. الله جل شانه دې مونږ ته په خپل عقیده د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند مذهب حنفي باندې استقامت نصیب کی او الله پاک ته موږ د هر قسم اهل باطل او د وسوسو نه اوساتي. تاسو ټول مسلمانانو ته هم دا درخواست کوم چې کم از کم د هغه خلکو بیانات درسونه پیغامات ماوري چې هغه د عقیدې په لحاظ سره مریضان وي الله دې نه کی تاسو د خپل وسوسو د وجنا بیماران کی الله پاک دې تاسو ته همیشه د پاره په دې حق جماعت کې استقامت نصیب کی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.